بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. نننې سبق زموږ د دې ځای نه شروع کیږي چې دې ځای پورې ګورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکی زندگی هغه د دې ځای پورې دا جهاد دی. دا اول خدا په ذهن کې کېده چې دا ټول جهاد دی، دا ټول جهاد دی. د دې جهاد بیا کلایمکس چې دی نو هغه قتال دی. د جهاد ټاپ چې دی ضربه سنام چې دی نو هغه څه دی؟ هغه بیا قتال دی. اوس دا جهاد چې دی نو په دې ځان پوه کوو. دا نمبر 1 دا 24 اور دی. دویم دا په هر مسلمان باندې دی، که زنانه او که نارینه او کار څه دي، د دې ځای پورې سپیشلی دی. ټیک ده؟ خدا جهاد چې دی نو دا عام دی. اوس د دې په مقابله کې قتال چې دی نو دا د ضرورت مطابق دی. دا په هر مسلمان نه دی، په خاص خلکو دی. په هغه وخت کې هم داسې وه نفیر عام پیغمبر سم یو ځل کړی تبوک دپاره، انور خاص خلکو کله چې بدر لتلو احد لتلو په مخه پسې وګورئ. نن هم لکه نن سبا خدای چې سټینډینګ آرمی ده نو که یو اسلامي ملک یو هغه جهاد کوي قتال کوي نو اول هغه دي، د هغې نه پس بیا نور ځوانان دي د عوامو او د دې ضرورت دی نو بیا به هغه په نمبر کم چې نږدې دي نو اول هغه دي، بیا پسې وروسته لرې دي. نو دا بیا علما په دې کې به فتوا هغه څیز کوي. او بیا دا چې قتال خاص دی په خاص مسلمانو دی، خاص دی. دا څیز په هر چا فرض دی، په هر مسلمان، او دا په هر چا فرض نه دی. نو مطلب دا دی چې هر قتال خو جهاد دی، خو هر جهاد قتال نه دی. نو مطلب دی چې هغه پراپر نون کامن نون په ذهن کې راولئ. نو دلته کې مونږ یو خبره خدا وکړه. بیا پیغمبر سم په دې لاین تللی دی، دا بالکل اقدام یې کړی دی چې مدینې ته هجرت کوو. ایکټیو ریزسټنس پیغمبر سلم کړی دی. دا به انشاءالله په منهج کې مزید مونږ کلیر کوو چې کله مونږ منهج د پیغمبر میتډالوجي وایو چې هغه انقلاب څنګه راوستي باید مزید کلیر کیږي. اوس به تاسو دا کوېسچن راځي چې یاره زه اوس په دې پاکستان کې اوسم نو دلته به زه څه کوم؟ نو په دې ځای به لږ شانتې مونږ غور کوو، کمپیریزن به کوو. ګورئ د مکې او د پاکستان به لږ مونږ موازنه کوو. نمبر 1 په مکه کې ابو جهل د کوپر سرغنه او مشر، او د اسلام او د دین هغه مشر محمد صلی الله علیه وسلم. ګورئ دا کلمګو او دا غیر کلمګو. د ابو جهل سره مطلب دا چې 1000 کسانو په بدر په دې تصادم کې اولنې جنگ، دلته د پیغمبر سم سره 313 تقریبا 1:3 راځي. بیا دا کوم 1000 چې نو دا رضاکارو، باقاعده آرمي نه وه، دا رضاکارو. څه داسې تنخوا خو یې نه اخته چې وایي ټریننګ دی او اوس یو خپل حساب کې داسې خبره خو نه وه. بیا په دې ځای کې د هتیارو په حواله سره چې خبره وه نو هتیار ګورئ د کوالټي په اعتبار سره ایکولو، خو په دې ځای کې زیات ول او په دې ځای کې کم و. مطلب هغه د مکې مدینې تورې وې، هغه اسونه او هغه اوښان او هغه تیر او نیزه وه. نو د بل ځای نه چې نه و چې په هغه ځای کې څه روسۍ اسلحه وه او امریکن دی او فرانسې و، خو دغه یو څیز و. نو کوالټي یو وه، کوانټیټي کې فرق. په دې حساب سره اوس تاسو دلته راشئ پاکستان ته وګورئ. دلته مثلا یو کس دی، مونږ به فرض کو د ټول نه اولنۍ خبره چې دا باطل نظام دی دلته په دې وطن کې د اسلامي نظام خلافت نه دی چلو چې نه دی. نو دلته د دې وطن مشر چې څوک یې هغې ته صدر وایو، قانوني مشر یې هغی. دلته یو امیر صاحب دی چې هغه اسلام غواړي او چې زه اسلامي نظام غواړم، خلافت غواړم. نو اوس دی هم کلمه ګو دی او دی هم کلمه ګو دی. نو دا ډېر غټ فرق دی. دا عام اقرار باللسان والا خبره چې ده که نه، دا ډېر لوی فرق دی چې معمولی چیز نه دی. بیا دلته کې چې مونږ وګورو د ده سره فرض کا پټ او ښکاره 10 لک فورسز دي او
مونږ یو مثال اخلو د صوفي محمد د پوهې دپاره د ټیک او ناټیک خبره بیله ده خو د مثال په طور چې افغانستان ته تلو کسانو سره نو 10,000 کسانو سره نو دا څلور صفرونه چې دې سره کټ کړي دلته 1:100 راځي هغه نسبت ته ګورئ اوس دلته چې دي نو دا باقاعده آرمي ده هغلته سایډ بای سایډ ګورئ باقاعده فوج دی باقاعده قوت دی تنخواګانې دي ټریننګ دی او دلته کې به رضاکاري ځکه چې 2-3 میاشتو بس ټریننګ وي بیا په هغه سایډ راشي دلته د هتیارو مسله چې ده نو دلته کوالټي چې ده د دې دواړو نو هغه هم انیکول ده هغه مساوي نه ده او کوانټیټي چې ده مقدار نو هغه هم دلته کې ظاهره ده چې زیات دی او دلته کې څه دی هغه هم مطلب مساوي نه دی کم دی په دې اعتبار سره بیا دا چې د دې او د دې ځای هغه زماني فصل چې کم دی نو 1400-1500 سال تیر شو اوس دا چې د دې وطن آئین مونږ ګورو نو پای کې هم قانوني طور هغې کلمه ویلې ده چې حاکمیت به د الله وي دویمه دفعه چې قانون سازي به د قرآن سنت خلاف نه کېږي اوس په هغې عمل نه کېږي بیله ایشو ده څنګه چې مونږ وایو چې کلمه ویل ده زمونږ نه سم مطالبه ده د الله د حکم مطابق چلیدل نو مونږ هم هغه شانتې بد عمل او بې عمله یو دغه شانتې زموږ هغه وطن چې کوم دی کلمه ویل دی نو هغه هم زموږ نه جوړ دی ګټې خټې او اسمان او ځمکه او نهرونه خو کلمې نه وایي خو مونږ به دا څیز کوو که نو په دې اعتبار سره د ټول نه لوی فصل او فرق چې دی نو هغه دا دی بیا د دې سره به توسه کې دا بیلنس کېږي نه په دې ځای کې دا بیلنس کېږي نه چې نه بیلنس کېږي نو آیا مونږ به دا شرط نه پوره کوو د دین د خپل فرضو دپاره مونږ به قلاریږو ټن به بدلو بیا دا چې علما ناس د اجتهاد لار چې د قیامت پورې کولاو ده څه به کې نو بیا به مونږ دا چل کوو وکې دی پخواني ریاستونه او قانون چې و هغه بیلو اوس چې کله مونږ د جمهوریت خبره کوو په دې جمهوریت کې هغه زور بیل شی دی په دې کې حکومت او ریاست دا بیل بیل تصورات دي دا جدا شی دی دا جدا شی دی د ریاست باغی د ریاست غدار نن هم د 500 حقدار دی که د پاکستان وطن دی که هغه د انډیا دی که هغه د روس دی که د چین دی که د جاپان دی په هر قانون کې دا خبره لیک ده چې د ریاست غدار د هغه دپاره سزا مرګ دی هڅوک وله نه ورکوي او یو ملک د ټولو غدارانو نه ډک شوی دی او وفادار چې کوم دی هغو ته وایي تاسو غداران هغه بیله ایشو ده خو په قانون کې دا خبره ده چې مطلب غدار د ریاست د حکومت خلاف او غدار هر څوک چې دی د خلاف کېدی شي د عوامو خوښه ده د دې قانون مطابق چې دا حکومت نه دی خوښ دا بدلولی شي او د هغې خپله طریقه ده خو د خلاف نشي کولی نو په دې اعتبار سره د دې ځای نه په موجوده وخت کې چې څه فایده اخلي نو هغه دي چې حکومت بدلی نو څنګه یې بدلی د هغې طریقه څه ده نمبر 1 پر امن احتجاج بھائی دغه شته حکومت زموږ نه دی پکار دا ټیک نه دی دا د نظام د وطن صحیح نه چلی دویم دا چې د چا پر امن احتجاج شو نو منظم هم پکار دی چې پر امني ځکه چې بیا پکې خلک نورې قصې شروع کړي وایي دا دي دا ورانې کړی دی نو چې بیا خو یې کنټرول یې پخپله که نه چې بیا خو دا نه وایي چې دا پلان وکړی که دې کړی چې خلکو یې معلوم یې که نه نو هغلته نظم پکار دی بیا دا چې دې خپل هر قسمه قربانۍ ته دا کسان تیاري دا خو جنرال خبره مونږ وکړه اوس چې یو کس وایي چې بھائی دا خو د اسلام دپاره د پاکستان جوړ دی دا خو په دستور کې لیک دي دا خو اول په کوڅو کې خلکو چغې وهلې چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله نو اوس کې تختې ډېر خلک سیکولر خلک چې څومره دی هغه د دې خبرې قایل نه دی او دا خو معاشي مسله او دا خو پلانې مسله او دا خو پلانې مسله نو الله خو موږ یو کوړه راخلاصه کړې او ډز خو یې راکړی دی په حقیقت کې خو رانه غټه حصه جدا کړې ده ځکه چې موږ 25 سال مسلسل دروغ وي موږ بېلوزي د خپل رب سره وکړه هلته موږ وایي چې موږ له راکړې یو خطه د دې هندوانو انګریزانو نوم خلاص کړه چې موږ پکې ستا قانون راولو او بیا ورانه ویستو او وسیله نه راولو لا برابر نه وته نو دلته بیا ګډوډ په وطن کې شروع دي نو لہذا دې خبرو ته دې موږ سوچ کوو نو په دې طریقه باندې به پر امن او دا څیز به کوو نو احتجاج به کوو نو موږ وایو دا حکومت ټیک نه دی موږ له خلافت پکار دی موږ له اسلامي نظام پکار دی ښه دی وایي چې یاره زویه ما ټیک ده شه تو شه خو سود ختم کا بېحایي ختم کا په عدالتونو کې قرآن او حدیث کې ده تو یا
ځکه دا به مونږ وایو اقسام د حکومت اقسام دا به مونږ وایو د امارت، نو پای کې به دا ټول راشي. اوس د دې ځای خبره خدا را خو مونږ دلته کې وکړله چې بھئی دلته کې په میدان کې مقابله وشوله په بدر کې، او مطلب دی چې حق او باطل ټکراو شو. اوس که دلته کې دا ټکراو کې نو نمبر 1 یو خو دته د کلمې هغه شیډ دی، نو چې دته دی نو فور سیستم دی کنه، نو د سره ډایرکټ سیز چې کې نو نقصان به د امت لذي قبل چاله بزي دی وطن لبزي، نو دشمن ته بیا فائدې. بیا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ فتوی ته هغه شته فتوا خو آیا هغه پوره کیږي فیزیبل ده کنه ده. نو دویمه خبره دلته کې چې پرس کا یو صحابي دی او 3 کافر دي ریشو دلته وګورئ، نو آیا دلته دا ریشو پوره کیږي؟ بیا داسې چې یو سړی ټرین دی او بل ان ټرین دی د مقابله کیږي. بیا دلته کې مطلب دی چې زیات نه زیات کلاشنکوف دی او دلته کې اټم بم دی، دلته جاز دی او راکټ دی او ټینک دی او پلانې دی ډینګم د سره کیږي. نو چې په دې لار نه کیږي نو څه چل وکړو؟ ګورئ لار دا ده، بس دا اوبه را روانې دي، په دې دا سین دی او دا مطلب دی چې خوړ دی اوبه را روانې په دې ځای کې یو غټ کمر راغی مخیله، چې مخیله راغی د دې اوبو په طاقت نه راځي، نو څه چل کوي دي دا عزت نیولې چې سو دا کمر نه اړولې نو الم مخ کیږو کنه نه بزو. کدی اوس دی په خپل کوشش وکړي خو بیا څه چلو کې لارو ته بدل کې تاو راتاو شي خپل لار وي نیچر دا ده. نو لہذا دلته به مونږ هم فرض خو زمونږ دی جدوجہد دلته کې ځکه مونږ لیکلي جدوجہد کرنا د الله د نظام د پاره جدوجہد کول فرض دی، د الله نظام راوستل په معنی دی فرض. د انبیاء تاریخ وګورئ 1,24,000 انبیاء دنیا ته راغلي دي، پاغه کې سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام، یوسف علیہ السلام دا ګاډ گفټډ دي چې الله ولا حکومتونه او بادشاہتونه ورکړي خلافتونه ورکړي. د انساني جدوجہد یعنی د مهنت په نتیجه کې نه دی راغلي. نوح علیہ السلام وګورئ، عیسی علیہ السلام وګورئ، موسی علیہ السلام وګورئ، محمد صلی الله علیه وسلم اخرنی رسول له نبی دی هغه ماډل له دنیا ته خول دی، لہذا داغه او داغه د مرګرو د مهنت په نتیجه کې الله پاک هغه خلافت په 23 سال کې ورکړی دی. نو مطلب دا دی که څوک په دې وطن کې یا په بل وطن کې اسلامي نظام یا خلافت او اسلامي نظام لپاره جدوجہد کوي نو ضروری نه ده چې دی په لاس راشي، خو مهنت جدوجہد فرض. ځکه چې دا فتح مکې نه یا د بدر نه مخکې څومره صحابه شهیدان شوي دي، نو هغو خو د اسلام هغه رونق او دبدبه نه ده لیدلې، خو ناکام نه دي ځکه چې هغو خو جدوجہد کوو روانو په هغه لار کې. نو الله زموږ نه جدوجہد غواړي، زموږ نه محنت غواړي چې تو په دې لار کې روان یې جدوجہد کې کنه. سورې نساء کې آیت ته کنه الله فرمایي د هجرت په حواله سره چې څوک د خپل کور ووتو د الله لپاره هجرت کوي او د مرګ راغې په لار کې، نو دا په الله باندې دی ډن شو، بس په الله د حساب ورواختې دو اگر چې د مدینه ته ونه رسید. نو سره د اسلامي نظام لپاره جدوجہد کوي لګیا دی، پر د مرګ راغې هغه ونه شو، نو د خبره کلیر ده، د خپل مهنت کړی دی، د کامیاب دی. د چې د انبیاء تاریخ ته ما تاسو نو علیه السلام دا نور ګورئ. نو په دې ځای کې مونږ براه راست لاس نشو اچولی، نو مونږ به څه چل کوو دا به مزید کلیر کېږي په هغه ځای کې. دلته ما صرف داسې کلیر کوو چې هسې نه د قتال ذهن ته راغی، نو چې اوس په دې وطن کې مونږ څه کوو هلته هغې ماحول او دې ماحول ته دا ټول څیزونه وګورئ فرق پکې راولی، لوی فرقونه دي پکې. لہذا دلته به مونږ منظم جماعت جوړو، دغه منظم جماعت په بیعت باندې جوړي او هغه منظم جماعت به خپل تیاری کوي، افراد به تیاری او د هغې خپل پہچان دی اوس به مخې ته ولیکو. نو چې هغه کله پوره شي نو بیا به د موقع مناسب دی اقدام کوي. اقدام به څه کوي؟ دی به سیول نافرماني کوي، دی به احتجاج کوي هغه شرایطو سره، د هغې به 2 نتیجې بیا راځي. دا به بیا وروسته هم وایو دا خبره، یا به حکومت لګي هغه به کرش کوي ټول او د دې خلکو چې کم غرض و هغه سو هغه هم دا چې الله را رضا شي د دین خدمت وکم خپل فرض پوره کوم. ایا به ورله الله پاک دې یو لار ورکي چې هغه به غزه تر رسي او نظام به دغه پلاس کی، ایا به د دې پلاس نه کیږي. خو حکومتي وخت چې کم دی نو هغه به مجبور شي هغه به غسیزونه ومني، لکه د قادیانانو خلاف چې پس 74 کې خبره کېده حکومت ته چلته جوړو، خو هلته کې خلکو تحریکونه او احتجاجونه شروع کړل او د قادیانانو په حواله سره خبره رااله او هغه ومنله چې وایي منله خلک قرار شو به زما سره نور څه کار دی، ما مطالبه ومنله. نو مسلمانان خودي مطالبه مني نو ټیک ده، بیا پای کې سبله خبره نشته. اوس د دې لږ مونږ نور وضاحت کوو مخې ته. نه زه به کوم ته
موږ دا خبر وکړه چې دویم لازم سیز چې دی چې دا فرض موږ ادا کوو نو آیا دا فرض یو سړی د عقل خاوند دا ویلی شي دا یوازې کېدی شي دا کار ځکه چې دلته خو هم ټولې په کار چې د الله دین خبره کې دلته خو مطلب دی چې تو باطل نظام لورځې نو د هغې دپاره یوازې ممکنه دي څوک زوروره دومره پوره شته مکمل چې هغه دا کار یوازې وکړي عیسی علیه السلام خبره مونږ کړې من انصاري الله موسی علیه السلام خبره مونږ کړې وه که نه چې هغه د جهاد دپاره د قتال لپاره مرګرو ته وي هغو ته چې فذهب انت وربک فقاتله انا هاهنا قاعدون مسله حل نه شوه که نه چې مرګري نه و د پیغمبر صاحب سره څه دي والذین معه د پیغمبر صاحب محمد رسول الله والذین د پیغمبر صاحب سره دا مرګري نو مرګري ضروري دي دا اجتماعي مسله ده انفرادي نه ده مونږ هلته کې انفرادي اجتماعي په دین کې خبره هم کلیر کړې وه نو لهذا دلته کې چې مونږ د مسلمان په حیث باندې خبره کوو د دې مسلمان د ده نسب العین څه پکار دی د ژوند مقصد د ده څه پکار دی نو موږ دا خبره کوو چې دی وایي چې نور هر څه دي خو زمانه دی الله رضا شي او الله رضا کېده مطلب دا دی چې نجات اخروي په آخرت کې کامیابي غواړي جنت ته تله غواړي دوزخ نه بچ کېده غواړي ځکه قرآن کې فارموله دا ده که نه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز کم سړی چې دوزخ د اور نه بچ شو جنت ته لاړو الله وایي دا سړی کامیاب شو دا تمام انسانیت ته دا مسله ده لکه اوس مونږ دا تپوس کوو چې به انسانیت ته څه مسله ده یو ویره لوږه ده وته بل وایي بې امني ده وته لکه دا ټولې خو به تېرې شي خبره به خلاصه شي خو چې کل هم چاته داسې په دنیا کې شته چې د امن مسله ورته نشته په دنیا کې داسې خلک شته چې د رزق مسله ورته نشته په دنیا کې داسې خلک شته چې چاته دي او چاته نه دي خو چې تمام انسانیت ته کوم مسله ده نه هغه مرګ دی مرګ به ټول راځي آیا د مرګ نه پس بسې چلی نو د مرګ نه پس مسله د ټول انسانانو سره ده نو هغه دا چې یاره موږ ته نجات اخروي جنت ته تلل میلاو شي یعنی چې الله رانه رضا دا کار به کېږي خو نه کېږي نو الله پاک دا خبره مشروط کړې ده کنډیشنل ده چې اے مسلمانه اے انسان ستا نسب العین خو زما رضا ده جنت ته تله غواړې خو زه تاله یو ټاسک در کوم هغه ټاسک به کول غواړي هغه سره اقامت دین کې جدوجهد که دا دې وکړو جزو به نه رضا هم جنت ته به دې بوځم نو مطلب دا چې دا مسلمانې په دې ستړي باندې بعضې خبرو پکې لږ په دغه موډ کې کوو په ریلیکس موډ کې چې په دې ستړي اخته شو اوس په دې څه کوي دا په د فرض شو دا فریضه فراله دا به اوس دی ادا کوي نو هله به الله رضا کېږي دی به جنت ته هله ځي او د پیغمبر سلم د صحابو تاریخ زموږ مخې ته دی هغې ته وګورئ بدر رعایت کوي احد رعایت کوي مکې هغه شګې تودې او بلال او خباب بن الارت رعایت کوي سمیع رعایت کوي د احد شهیدان رعایت کوي احزاب رعایت کوي او داسې پسې په مخه والی که نه څه 86 غزوات پیغمبر سلم کړي دي یا 73 دي او کلکولیشن یو کې د 35 ورځو نه واله 40 ورځو پورې په دې منځ کې یو جنګ راځي او دا پیغمبر ارینج کړي دي او د دې شهیدان سنبال کړي د دې زخمیان سنبال کړي دی مطلب دی چې پلانینګ کړي دي دا څه وړې خبرې خو نه دي نو هغه خبرې چې زموږ پیغمبر کړي موږ ته یې لار پرېښودې ده نو مونږ څه خیال له اراده یو څه ده چې په هغې به نه ځو هغه شعر ما تاسو د خاطر هغه ویلی خو هغه په دغه سینس کې واخله چې خلک پې تېر شوي د سرونو نه جنت حصول چې دی دا څه داسې ګپ خو نه دی خلک پې تېر شوي د سرونو نه خوله رانه خاطر په تشه خوله غواړي نو په تشه خوله الله ماله جنت راکړي په تشه خوله ماله جنت راکړي نو را دي کې ښه خبره ده خو چې ورکولی نو ښه کار خو قانون او قرآن حدیث چې ګورې به رای راست نو داسې او هغه باچا دی که ورکړي نو هم پې د چا څه زور نشته خو قانون یې دا نه دی وروره که نه خپل پیغمبر غاښونه به پې نه شیطان کول د خپل پیغمبر خوږ تر امیر حمزه به پې ټوټې ټوټې نه کو هغه به پې د مکې نه لکه مهاجر کو نو بغیر قربانۍ نه الله پاک چېرته دا څیزونه کوي لہذا دته دا کار پېښ شو اوس دی چې دا کار کوي نو دا خو یوازې کېدی نه شي چې نه شي کېدی نو دله اوس یو جومات پکار دی چې د هغې سره یو ځای شي نو په ده باندې دا شرط لازم شو دا اولنی لازم سیز دا و اوس دویم لازم سیز په ده باندې دا راغی ځکه دی به دې سره یو ځای کېږي اوس به دا جومات د دې به پهچان څنګه به یې څنګه پېژنو دا به لږ شانتي مونږ وایو چې یاره د دا خصوصیات څه دي نمبر 1 دا ده چې د دې جومات نسب العین څه دی
د په دستور کې لیک څه دي دې څه غواړي زما نسب العین خدا و ټیک ده دا جماعت دا غواړي اجتماعي مسله چې د هم د اقامت دین جدوجہد غواړي یعنی د دې جماعت په دستور کې خبره دا لیکدا د ټاپ مقصد دا دی چې دیو سکی دی وای په دې وطن کې مونږه د الله دین قیام غواړو نو زما هغه مقصد افریزه او د جماعت یو شان شو نو لہذا زوی دې سره ځکه شم نو دویمه خبره چې د دې طریقې کار څه دی نو دا طریقې کار وګورو د پیغمبر سلام طریقې کار چې نو ظاهر خبره دا خو انقلابي وو نو وزم سره په مارکیټ کې نور مشته کنه انتخابي طریقې هم شته او سازشي طریقې هم شته او داسې ګوریلا دغه طریقې هم شته مختلفې طریقې خلک استعمالوي د یو سیستم د بدلولو دپاره بیا دریمه خبره دا ده چې اساس د دې بنیاد د دې جماعت په کوم اصول باندې دی نو هغه دا ده چې د پیغمبر سلام هغه په بیعت باندې استوارو وس دلته کې بل ګورو دستوري طریقه ده بل څه طریقه ده دا دستوري طریقه او دا چې مونږ وایو نو دا دي شي مثلا مونږ دلته کې ناس یو او مونږ د دې لوکیلیټي یو او دلته کې یو دوه درې پوډریان دي او مونږ دلته کې مونږ وکړو مونږ وایو چې هلکه په شریک راغونډ شو یاره د خلکو زموږ بچو ته تکلیف ته را روان به نشیان کېږي او دا دي دا چل کې دا خبره نه ده او مونږ ټول راغونډ شو چې هلکه دی له خو یو مضبوط ارګنایزیشن جوړو بغیر د ارګنایزیشن نه خو نه کېږي د جماعت نه خو نه کېږي نو په خپلو کې د یو بل سره شو چې داسې به وکړو چې یو کس به مشر کو بل به خزانچي کو پیسې پکې هم لګي بل به سیکرټري کو څه پروپاګانډا به پکې هم پکاري نور څه به هم پکاري نو موږ راغونډ شو او بیا پکې یو دوه درې کسان ودرېږي چې دغه دوه درې مشرۍ ته ولاړ دي دا صدر ته ولاړ دی بل سیکرټري ته ولاړ دی بل خزانچي ته ولاړ دی او په دې مشوره باندې موږ هغه په دې طریقه مخکې کو او دغه مشرانو بیا خپل ذمہواری او کم چې ووټران دي او قسمه ممبران دي دا خپل ذمہواری نو په دې بنیاد باندې موږ خپل کار کوو مخې ته چې به دغه خلاف اوس مونږ کار کوو دا سیس به ختمو یو طریقه دا دې ته دستوري او بل طریقه دا ده چې یو کس دی هغه د مخکې نه د دې منشیاتو خلاف کار هم کوي او هغه راغی موږ ته په جومات کې مونږ وچو هلکه تاسو سره مې کار دی کېنې زموږ د هېچ چا سره غم نشته هغه هلکه ما خو خپل وس مناسب کار شروع کړی دی خو زما څوک ملګري کېږي زما سره له اوس قول وکړي چې شاته کېږي بنا هره قرباني به کوه دا سیس به ختمو نو دا کم کس چې پاسې او د چا په اعتماد دی هغو سره ملګرتیا کوي نو دا چې کوم دی زموږ سره څه شوه دا زموږ سره د بیعت طریقه شوه په دې کې زیات اختیار د ده سره دی څوک چې دا کار کوي هغه ته امیر وایو او په دې بل کې صدر او دا نو دا بیا دغه ممبرانو په مشوره او په دې کې هم مشوره ده په کې شورا ده په دې کې د کم فیلډ سره ریلیټډ مشوره چې کېږي د هغې فیلډ ماهرین ناسي او په دې بل کې چې هر څوک ناسي هغه خو مطلب دی چې د ممبرانو د ووټ خبره ده په خپل ځای ناسي نو دلته کې اساس او بنیاد سره نو پیغمبر په دې طریقه کار کړی دی دا به مونږ لږ شانتي وایو مزید څلورم خبره دا ده چې د دې کم قیادت دی مطلب دی د تحصیل په سطح دی د ضلع په سطح دی د کلي په سطح دی د دې جماعت نو هغو سی چل کړی خود پر دین نافذ کر چکا ہو کم کسان چې دا دعوه کوي د جماعت دا چې زمون مقصد د اقامت دین جدوجہد دی نو اول به هغو په ځان نافذ کړی که نه کور به د مطلب معیشت دا به د حرامونو پاک کړی معاشرت پاکې به پردی چې اسلام طرف ته هم خبره کوو ها یا که بل کومه نظریه او هغه غواړي نو په هغې طرف کې به اول هغه قیادت چې دی هغو په خپله هغه نظام په ځان راویستی او بیا پنځمه خبره دا ده چې دا جماعت په کار دی چې دی صحیح نان سیکټیرین بیسډ چې دی د فرقواریت نه پاکي په ده کې دا خبره نه چې دا پلانې فرقې والا راتلی شي په مسلمانانو کې چې کلمه یې ویلې ده چې کلمه یې ویلې ده ایز ا هول مسلم خبره کوو نو په دې کې دا نشته چې پلانې راتلی شي پلانې نه شي شافیان همي دا به د حنفیان همي دا به د مالکیان همي دا به د دیوبندیان همي د بریلیانو به همي د اهل حدیثو به همي مطلب چې مسلمانان دي او تو یې امای د پس اصولو د مسلمانانو نه شو خارجولی نو دا به د هغې خلکو جماعت دي ځکه چې دې ته ټارګټ مخې ته څوک ټارګټ دا دی نو دی بیا د خبرو ته نه وزګاري ځکه چې په هغې خو د امت د علماو اختلاف دی خو هغه خو د یو څیز د وضاحت دپاره دی په هغې کې څه د کفر او د اسلام او څه داسې مسله نشته دی هغه خو د فقهي مسلې دي چې په فروعي مسلو کې چې هلته کې پکې ګنجایش موجود دی ځکه کوي
نو دا یو 15 خصوصیات دلته کې پکار دي. اوس په دې کې مونږ دا خبره وکړه یو لازم چیز مونږ جمعات ویلو د دې لپاره ثبوتونه وایو او بیا دا چې بیعت نو د دې لپاره بل کې ثبوتونه وایو. اوس ډاکټر صاحب د خدای پاک وبخي ډاکټر اسرار صاحب هغه به وایي چې دې ته زه حرام نه ویم ځکه چې د حرامو د پاره په شریعت کې د فقه اصول دي چې تر کوم وخت پورې یو کولاو دلیل د حراموالي نه نو هر شی مباح دی هر شی جایز دی. نو لہذا دام د کار کولو یو طریقه ده مونږ په دې باندې خبره نه کوو چې ګینې دا او د بعضې علماو یا د فقهاو په نسبت باندې دغه څیز چې کوم دی دغه طریقه کار نو دا ټیک نه دی خو زموږ خپله خبره کوو ځکه چې لوی علما موجود دي په بل طرف باندې نو هغې هم خپل دلیل لري. نو د پیغمبر سم طریقه خدا وه او دا یې وه. اوس دا به مونږ وایو چې رسو د پیغمبر سم نه والا قرآن نه ثابته ده حدیث نه ثابته ده زموږ د مسلمانانو د تاریخ نه ثابته ده به اوس مونږ وایو. نو په دې ځای پورې چې موږ دا خبره وکړله د اساس خبره د بیعت ته او د جمعات دا دواړه چې کوم دی دا لازم دي بغیر د دې نه دا څیز ممکن نه دی. دا ما دلته کې ځان لږ راغونډ کړي دي نو زه تاسو ته داسې وایم په یو حدیث ته حدیث قدسي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انا امرکم بخمس زه تاسو ته د 15 خبرو حکم کوم زه تاسو ته د 15 خبرو حکم کوم. یو هغه حدیث دی چې بنی الاسلام علی خمس اسلام بنیاد په 15 خبرو دی په اقرار باللسان دی په نماز روزه حج زکات دی او دا حدیث دی دا حدیث قدسی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انا امرکم بخمس زه تاسو ته په 15 خبرو باندې حکم کوم. دا خبره سیریس ته کنه او بیا به مخې ته وي د تاکید لپاره الله امرنی بهن د دې خبر حکم چې تاسو ته کوم نو ما ته الله کړی دی نو خبره سیریس ته وړه نه ده داسې نه ده چې یو خبر دی چې د اسلام بنیاد په 15 خبرو دی نه خبري انداز دی او دلته امر کوي نو پای کې اولنی څیز څه دی بالجماعت والسمع والطاعة والهجرة والجهاد فی سبیل الله دا 15 خبرې. نو مطلب دا دی چې دا 15 خبرې دي. نمبر 1 پکې جماعت دی او بل پکې سمع او طاعت دی بل پکې هجرت دی او بل پکې جهاد دی. دا 15 خبرې د دې 15 خبرو ته حکم کوي. نو دا 15 خبرې سره چې اول خو د جماعت سره خپل ځان اٹیچ کې چې هغه د دین د غلبې او د اقامت لپاره لګي هغه کار کوي. نو اول پکې مونږ دا لږ واضح کوو دا پکې واضح کوو. ګوره د هجرت ابتدا څه ده ان تهجر ما کره ربک ستا رب ته چې کوم څیز ناخوښه دی هغه پرېږده دا د هجرت ابتدا ده. او انتهایی څه ده چې د دغه خپل مقصد دپاره د الله د رضا دپاره خپل وطن هم پرېږدي او بل طرف ته لاړ شي چې هلته دغه مقصد حاصلېږي امکاني لکه د مکې نه چې مدینې ته تللي دا انتها ده دا کلایمکس دی. بیا دغه شانتې د جهاد خبره مونږ کړې وه ابتدایي څه ده المجاهد من جاهد نفسه ای الجهاد افضل یا رسول الله ان تجاهد نفسك فی طاعة الله د خپل نفس خلاف جهاد کول دا ابتدا ده. انتهایی څه ده قتال فی سبیل الله چې خپل سر قربانول په دغه لار کې دغه مقصد دپاره. نو ظاهره خبره ده که یو سړی هجرت کوي نیوازې کېږي جهاد کوي نیوازې کېږي نه کېږي ممکن نه ده. نو دا جماعتي او دا امیر چې دی نو د ده خبره به اورې اولو او دا د ټول نه ګران کار دی او بیا دا د دقیق نه ګران کار دی چې بیا به یې منې خبر به ولمني. اوس په دې حواله سره یو څو حدیث دي مونږ دا وایو چې جماعت لازم دی. ګورئ حضرت عمر خو راوي دی او حدیث دا دی علیکم بالجماعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو باندې د جماعت زندگی تیرول د جماعت سره شاملېدل دا لازم دي. علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقه او خبردار ځان د تنهایی نه د یوازیوالي د ژوند نه وساتئ. فإن الشیطان مع الواحد ځکه چې د یو کس سره شیطان ملګری کېږي دی دوست کېږي وهو من الاثنین ابعد او د دوو نه چې دوه یو ځای شي جماعت جوړ کړي بیا د شیطان ځي. د جماعت زندگی دا ضروری ده. عبدالله بن عمر راوي دی بل حدیث دی ید الله علی الجماعه پیغمبر فرمایي په جماعت باندې د الله لاس پروت دی. ومن شذ فی النار دوه قسمه الفاظ راځي هغه کس چې د جماعت نه جدا شو نو د ځان جهنم ته غورځاو نو پاسونګه وي چې یوازې شو شیطان دوست شو نو زه ته ورساو خامخا به جهنم ته رسي. بیا د عمر رضی الله عنه قول دی
دام د حدیثو د اصطلاح د تعریف مطابق هم حدیث راځي د عمر رضی الله عنه قول. عمر رضی الله عنه فرمای انه لا اسلام الا بجماعت، خبردار یاد ساتئ لا اسلام الا بجماعت، اسلام بغیر د جماعت څخه شیز نه دی. ګوره اسلام دا جماعت غواړي. ولا جماعت الا باماره، او هغه جماعت څه جماعت ته چې د هغې امیر نه مشر نه موږ پښتو کې وایو مشر د خدای د مرغونه ورکوي. ولا ایمانه الا بطاعه، او هغه امیر بس امیري چې د هغه اطاعت نه کیږي، د هغه حکم څوک نه مني. په اسلام کې خو ډېر ټیټ ډسپلن دی، هغه ډو اینډ ډای بټ ډونټ سی وای والا خبره ده هلته. دغه شان په دین کې د اجتماعیت اهمیت د اموز چې مونږ کوو د جمع، نو دا د کم کار دی د اجتماعیت چې هغه اسلام نه دی کړی. بیا د نکاح د میا بیوي دا چې دا سماجي اجتماعیت ته چې فیملی رغېږي. بیا چې دوه افراد یو ځای شنو پیغمبر فرمایي چې بیا یو امیر کوئ که په سفر ځئ او که فرض که مونځ کوئ نو یو مخکې کوئ. د دې جماعت دا بنیادی اصطلاحات دی. امیر ابو هريره رضی الله عنه فرمایي د حضور سلام فرمان دی، پیغمبر سم فرمایل چې چا زما اطاعت وکړو هغه د الله اطاعت وکړو، چا زما نافرماني وکړه هغه د الله نافرماني وکړه. او زمونږ دپاره پکې کوم پیغام بل چې چا زما د مقرر شوي امیر اطاعت وکړو هغه زما اطاعت وکړو د الله یې وکړو، چا زما د مقرر شوي امیر نافرماني وکړه نو هغه زما نافرماني وکړه نو د الله یې وکړه. اوس د دې مثال سره په احد کې وګورئ، په هغې دره باندې په کنډو چې پیغمبر سلم یو امیر کو 50 کسه صحابه پې ودرول چې تاسو به دا دره ساتئ، مونږ چې په هر حال کې په میدان کې خو تاسو به دې کنډو نه راخوځئ. او 35 کسانو داسې نه چې خلاف ورزي کړې ده، اجتهادي غلطي ورته ووایه چې هغه ووایي چې هلته مسلمانانو فتح ومونده صحابه وو، نو زموږ ضرورت پاتې نه شو، کافر وتښتېدل، نو څه کوو چې دره ساتو کنډو ساتو. نو امیر صاحب ورته وایي چې نه ما ته پیغمبر حکم کړی دلته به نو 15 سره پاتې شو او 35 تی لاړو. نو خالد بن ولید لا ایمان نه راوړی، اته پته ولګېده د هغې طرفه پرې راتاو شو او 15 واړه هلته شهیدان کړو. او په احد کې 100 شهیدان شو، 70 شهیدان شو د دې خلاف ورزۍ د وجې. نو الله پاک خو په دومره هغه خو دومره ټیټ ډسپلن ساتي. مسلمانی کول چې که نه یہ شهادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. نو آسانه ده خو چې عادت جوړ کړي، چې عادت نه جوړې خو بیا خو د مانځله پاسېده ګران دي، نو نور به څه وکړي سړی، نورې خو وروستی خبرې دي. نو د امیر دا لفظ چې دی که نه نو دا ډېر اهم دی په اسلام کې. او دا چې مونږ کوم ډکټیټر استعمالو که نه امیر، نو چونکې اوس دور جمهوري دی او د خلکو سوچونه او فکرونه بدل شوي دي، نو امیر ته وایي ډکټیټر. حالانکې امیر د عربۍ په اصول مطابق امیر چې دی دا د امیر نه ډېر ګاړه دی. امیر چې دی دا د فاعل په وزن دی، قادر، عالم، نو دا صفت عرضي هم کېدی شي په دې فاعل کې، او دغه بل د فعیل په وزن دی امیر، نو په هغې کې مستقل لا صفت بیا. نو اسلام دغه لفظ استعمال کړی دی چې دغه امیر به بیا اطاعت کول غواړي. نو اوس مونږ یو خبره کړې وختي چې 4 قسمه امیران دي یا مشران دي. یو دا ده چې یو لوی امیري مشري لکه پیغمبر سلام هلته کې مقرر کو په دره باندې، دغه یا د مسلمانانو یو امیر دی، مشر دی، او هغه د علاقې د یو وخت دپاره یو امیر مقرر کو، دا د هغه امیر شوی مقرر شوی امیر دی، د ده به اطاعت کول غواړي. او دا به خبره به کې قید دی چې د شریعت په حدودو کې دننه درته حکم کوي، دا به پکې یاد ساتئ. دویم امیر دا کیدی شي، دویم قسم چې مسلمانان ځان له خپله مشوره مشر کړي چې دا څنګه امیر شو، لکه عثمان غني رضی الله عنه دې غاړې ته، او ابو بکر صدیق رضی، عمر فاروق تعین خو ابو بکر رضی الله عنه کړو، علي رضی الله عنه. بیا دریم قسمه چې د مسلمانانو د مرضۍ نه بغیر په مسلمانانو ځان مسلط کړي او په یو ګوریلا وار په سازش په هره طریقه چې راشي او په مسلمانانو باندې مشر شي او زه امیر یم وي، نو د ده سره اوس یو شرط دی، د ده خلاف به مسلمانان بغاوت نه کوي، به شرط دی که دی په ځان باندې او په دې مسلمانانو د الله حکمونه نافظ کوي د رسول طریقې. نو بیا هم موږ اسلام منع کړی د خلاف وایي جنګ سره کې مقصد خدا الله نظام دی، په هره طریقه چې راغی به سره الله حساب کوي، بیله ایشو ده، هغه بیله ایشو ده. خو اوس خو په تاسو او په ځان باندې اسلامي نظام نافظ کړی دی، نو اوس قلار شي چې مسلمانان نور یې نه به او چې لاوچ پوچې څوک به هغه به ځالي. او بیا څلورم طریقه دا ده چې د اولنې د اسلامي نظام دپاره څوک د جدوجهد آغاز وکړي،
که حسین رضی الله عنه د ملوکیت خلاف چې کو زبیر رضی الله عنه کو دا غو سره مرګري شو خلکو سره بیعت وکړو اگر چې خپل بیعت مات کوه به مسله د مولا عمر په افغانستان کې پورته شو خپل کوشش وکړو چې صحیح کول وکړه نو دا مطلب دی چې په زموږ سره دا سلور قسمه خبرې دي خو شرط په کې صحیح د شریعت دایره کې بدن نه دن بیا موږ د سمع او طاعت چې د امیر دا خبره اوریدل او ما تاسو ته د ټول نه ګران کار اوریدل دې ته څوک وګ نه دی او بیا د هغې حکم منل سوره بقره کې دي کنه وقالو سمعنا د مسلمانانو خوی سره د صحابه خوی دا او مسلمانانو هم دغه مطلوب ده وقالو سمعنا واطعنا هغه سوي صحابه او مسلمانانو الله مستا خبره واوریدا او مونږ هغه اطاعت هم کوو منو دړه په ماتګي سره د اطاعت معنی مونږ کړی و غفرانک ربنا ویلیک المصیر ټول په دې معنی پوهیږي مغفرت هم غواړو یا رب زمونږه او تا طرف ته درتللی دغه شانتي سوره مائده کې واذکروا نعمت الله علیکم ومیثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله دغه سوره تغابن کې هم د الفاظ دي فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسکم بیا په اسلام کې د نظم جماعت اساس مونږ دا د جماعت خبرې وکړي اوس د دې اساس خبره کو د بیعت خبره کو د دې ثبوت د قران حدیث دغه په حواله سره وایو نو ګوره دا لفظ د بیعت چې دا د باع نه جوړ دی بیع د اصل کې بیا د خپل اصول دي دغه د وجنه باع شوی دی دا وای خرید و فروخت یو چیز خرڅول بیچ نه دغه هم راځي دی پر نو په سوره توبه 11 نمبر آیت کې الله څه فرمایي په 111 نمبر کې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه وای ما د مؤمنانو نه د دیو مال او د دیو جان د جنت په بدله کې اغسته الله ما سره اګریمنت کړی نو مؤمن مسره کوي مال او جان برا کوي او هغه په جهاد او په قتال او د اسلامي نظام په جدوجہد کې لګي نو زه ور په بدله کې جنت ورکوم نو که سړی مال او جان قرباني نه کوي او وچ پوچ هغه په تشخله دغه غواړي نو اخو د الله خو خرج ورکوي کنه ورکوي خو قانون خو دغه دی چې دی به الله وایي ما سره اګریمنت دا کړی دی د پیغمبر په لاس مو سره کړی دی په اسلامي نظام په ترو مو سره کړی دی زه به جنت ورکوم خو کله چې دی به مال او جان راکړي یقاتلون فی سبیل الله دی به د الله په لار کې جنګیږي فیقتلون ویقتلون دی به بل هم وجنې په دې کې او دی به پکې هم وجلی کېږي وعدا علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن دا وعده زما په پخوانه را روان ده په تورات انجیل او په قرآن کې ومن اوفا بعهده من الله او د الله نه به څوک بل څوک کېدی شي چې به واده پوره کړي نور خلک خو به تښتي نو الله خو نه تښتي د خپلې وعدې نه الله وایي زه د وعدو نه تښتېدو والا نه یم زه به یې پوره کوم زما په لار کې مال جان ورکه زما باندې د جنت قرض دا به زه درکوم فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به او چا چې زما د پیغمبر سره لاس ورکړی لوز قول یې کړی دی په دې سودا باندې چې مال به مال جان راکړي زه بوله جنت ورکوم نو دې خوشحاله شي دا ډېره ښکلې بیه ده ذلک هو الفوز العظیم اصل کامیابي خدا ده الله دغه شانتی په سوره فتح کې 10 نمبر آیات ته د بیعت خبره کو ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله بیعت رضوان ته اشاره کوي یقینا هغه کسان چې پیغمبر ستا سره بیعت کوي د عثمان رضی الله د بدل په حواله سره چې کوم خبره چلی ده عثمان مکه ته تلو کنه حج عمرې په اراده تلو او افوا جوړ شو عثمان رضی الله عنه شهید کړي دي 14 صحابه او پیغمبر په ستی په بالکل جان په قربانۍ ته چې کوم دی بیا تخلی هغه بیعت رضوانو نو دا هغه خبره ده چې ای پیغمبره دې ستا سره بیعت کوي نو چې ستا سره بیعت کوي نو دا بیعت په اصل کې زما سره دی انما یبایعون الله دا بیعت په حقیقت کې د الله سره دی خو الله چاته لاس نه راوړي دا هغه نماینده پیغمبر دی نو دا هغه په ترو کوي ید الله فوق ایدیهم ای پیغمبره د صحابه راتلل او ستا سره لوز قول کوي نو دا یو د صحابي لاس یو د پیغمبر دی الله د ستاسو دوه لاسونو د پاسه زما لاس پروت دی ید الله فوق ایدیهم فمن نکس فانما ينكس على نفسه او که چا د بیعت مات کو دی لوز نو تختید نو د دې تاوان وګورم په دغه کسبانی په بل چانه دی ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما که چا د لوز پر کو الله بوله لوی اجر ورکي د سیرت النبی نه دغه بیعت رضوان د صلح حدیبیه نه متصلا قبل شو دغه شانتی د حج په مقدمه مدینې نه په یو پیر باندې 12 کسان رالو د پیغمبر سره بیعت کړي په بل موقع باندې د ته بیعت عقبه اوله او بل ثانی وي اکی 72 افراد راغلو او دا غین هم پیغمبر سره بیعت اغسته دي
په سوره ممتحنه کې د زنانو نه چې کوم بیعت پیغمبر اخیستو چې موږ به شرک نه کوو الله د رسول سره به لوس کوو بغلا نه کوو زنا به نه کوو پلانې به نه کوو پلانې به نه کوو هغه بیعت دي خلکو نه اخیستې دی په اوله کې بهرحال سوره احزاب کې چې خندق کنه لیکېدو د صحابو ناره سوه شعر سو نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا دا دغه ترانه امام نسائی رحمت الله علیه نه لس بیعتونه ذکر کړي مختلف قسمه بیعتونه ذکر کړي بیا موږ د تاریخ اسلام نه لک ثبوتونه وایو ګوره د قران نه موږ وی د حدیث نه موږ وی د تاریخ اسلام نه وایو نظام خلافت چې دا قائم شوی نو د بیعت په بنیاد پیغمبر پیغمبر ابوبکر صدیق نوم بیعت اخیسته شو عمر فاروق نوم بیعتونه اخیستي دي بیا حضرت حسین بن علی عبد الله بن زبیر د ملوکیت د رجحاناتو خلاف چې جدوجہد کوم په دغه بنیاد باندې بیا دغه شانتي کدغه عمراو د مسلمانانو چې خلافت هغه اصول نه پوره کول په بره سطح لاندې ټول نظامونه بالکل انټیکټو هغه د خلافت د اسلامو خو هغه عمراو به هم بیا خپل مشري چې کول نو دا بیعت په بنیاد به پر رضا په زور بار طریقه چې خو کوو به بیعت په اسلامي معاشره کې د افرادو د تزکیه لپاره چې کومې ته بیعت ارشاد وای چې پیری موریدی او دغه ولین شروع نو چا پکې خنیت شروع شو خلق پکې پاک خلق پکې څنګه چې د اسلام نور اصطلاحات بدنام کړي دي دغه یو هغه خیله هغه پیری موریدی هم بدنام کړي دي عسکري تحریکونه د غیر ملکیانو خلاف چې راغلي دي لکه سید احمد شهید بریلی د انګریزانو سیکانو خلاف جهادي کړي بیعت اخیسته دي په لیبیا کې محمد بن علي السنوسی دا سنوسی تحریک چې داغه بنیاد هم داغه جماعت په بیعت باندې په سودان کې د ایټالین خلاف محمد المهدي داغه تحریک چو ابو الکلام آزاد په هندستان کې په 1912 کې چې کوم شروع کړو د حزب الله په نوم باندې پای کوم بیعت باندې شروع کړی و دغه جماعت راخ کړو او په مصر کې الاخوان المسلمین هغه په دې طریقه شروع کړو مطلب دا دی چې د دین اسلامي تاریخ خالی نه دی او بل خبره ما تاسو ته وکړه چې ترسو پورې د حراموالي ټول ثبوت نص د قران حدیث نه موجود نو هغه د شریعت د فقه اصول دادي چې هغه شی مباح دی هغه جایز دی نو هغه دستوري طریقې باغې باندې هم باس وکړو نو زمونږ دا نننۍ خبره چې وا نو دا مونږ خلاصه کوو هغه دا ده چې مونږ دا وی چې مسلمان په هیڅ باندې زمونږ درې غټي ذمہواری دی اولنې په دین په خپل عمل کول خو دین مونږ پیژند غواړي کدین مونږ نه پیژندلې نو ګوره بیا به مونږ اقار کان اسلام ته دین وایو بیا به زموږ خبره سي هغه به بیا غلطه هغه به بیا نیمګړي او ما یو بل ډیزاین راکړو دغه باندې پته نشته کم ځای دی اوس اولنې فرض زموږ دا چې په دین په خپل عمل وکړو دویم دا چې دین خور کو نور ته دریم دا چې دغه دین د اقامت په خپل ځان په خپل کور کې په معاشره کې په وطن کې جدوجہد وکړو چې دغه نظام راشي هغه چې کوم دی 1924 پورې چلیدل علامتي صحیح خو خلافت و د چې نه چرته ونه په دنیا کې دا نظام نو دین مخکې نور نظامونه هم خلکو به حکومتونه کړی دي د هغې دپاره درې لازمي خبره یو جهاد و د جهاد مونږ نه سټیجز وي اخرنی قتال پکې مونږ وي د قتال او د جهاد بیا مونږ فرق وکړو چې د دې دواړو څه فرق دی ټیکنیکلی او دا جهاد په هر مسلمان باندې دی قتال مونږ وي خاص دی دغه بل عام دی دغه خبره ته مونږ واضح کړه بیا دویم ضروري خبره دا وه چې دا فرایض مونږ ادا کوو د دې لپاره جماعت پکار دی د جماعت د پاره مونږ دا چې مسلمان نسب العین سره چې د تجربت میلاو شي الله تی رضا شي الله پاک ته ځاسي نه راضي کیږم ته مطلب د زما د دین د اقامت لپاره جدوجہد کې ځکه د پیغمبر د صحابه تاریخ پروت دی او په نه توي کړی دي قرباني به کړی دي نو بیا دار چې په دین انسان باندې وسره دی دا کار بغیر جماعت کې نه دی باغې لذي د جماعت یو څو خصوصیات مونږ وي چې مثال په تور دسي د پیغمبر هغه دا نو بیا پکې موږ مار کړل په نور څوک کوي نیت صحیح نو الله هغه سره کوي بزان لا همغه د قران نه بیا د جماعت خبره ثابت کړه د حدیثونو ثابت کړه د اسلامي تاریخ نه منګوي چې دا خالی نه دی پات شي الله پاک دې په دې عمل کولو توفیق راکړي دعا به وکړو کله چا په دې شته موضوع کې سوال نه بیا کول شي ٹھیک ده یا حي یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا ستار العیوب یا غفار الذنوب اللهم اني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پروردگار زموږ د عبادت قبول کړي زموږ د ویل اوریدل قبول کړي نه ناست ولاړه قبول کړي یا الہ العالمین امت مسلمه په حال رحم وکړي کفر خندزن دې توحید خندزن کړي الله د فلسطین مسلمانانو مدد وکړي یا الله ته په ورحمېږي یا الله پاک ته په ورحمېږي عافیه صدیقی را آزاد کړي پروردگار نور مشکلات زموږ د وطن ټول ختم کړي د وطن حفاظت را لوکي واقعیت د اسلام قلا کې خلافت پکې راوستي کې زموږ پکې کار واخلي الله د دوانو جانو خیرونه راکړي دوانو جانو شرور نو بچ کړي
پروردګار دې حاضر محفل د شری مطابق چې څه حاجات دي ته پته د تو په سینو پر ازونو واقف پروردګار او د خپل غیب خزانونو پوره کې تمام مشکلات زموږ ختم کې امن راوستي کې پروردګار زموږ حفاظت وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علیه و اصحابہ اجمعین.